الله جل جلاله زمونږ رب دی، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم زمونږ پیغمبر دی، قرآن کریم زمونږ کتاب دی، خانه کعبه زمونږ قبله ده، دین اسلام زمونږ مذهب دی. کوم شی چې تا د الله نه اړی، د پیغمبر اسلام نه دی اړی، د اسلام نه دی اړی، د ایمان نه دی اړی، د دین اسلام د یو حکم نه دی اړی، هغه در باندې پاتې کوي، هغه ستا دوست کله نشي کېدی که هغه په هر شکل کې چې تا ته راشي. نو دا یهود د مخکې نه دغسې دي، اوس هم داسې دي. د دنیا په مسلمانانو کې یعنې د هغوی په منځ کې تفریقه راوستل، هغوی د ایمان نه لرې کول، د اسلام نه لرې کول، د دې غټ غټ منصوبې، سازشونه، منصوبه بندۍ دا ټول یهود تړي او هغه ټوپکې د بل چا په اوږه ایښي او اولی په نښه مسلماني، شاته یهودي، مخامخ بل څوکي او په نښه باندې مسلمان جماعت دی، مسلمان قوم دی، امت مسلمه. او د امت مسلمه مرګ دا دی چې دی د اسلام نه لرې شي، په دی کې تفریقه راشي. یو د انسان هغه مرګ دی چې په خپل مرګ باندې مړ شي.